دا ویډیو چې تاسو د مرتد وګورئ چې دا څه وایي. ټولې هغه خویندې چې خپل کور ته بیرته راسي او په پښتو کې وایي چې یار مې هندو زه مسلمان یم د یار دپاره د رمسال جارو کومه. اوس چې که تاسو هندو سئ او خپل مذهب هندو مذهب بود مذهب او سکھ مذهب ته راشئ او د دوست هیواد د هندوستان ځوانانو زلمیانو سره واده وکئ نو تاسو ته به په هند کې هم د هند نشنالټي درکړي او هم بالته تاسو یو پرامنه او یو باوقاره یو باحیا ژوند کولی شئ. ویډیو چې تاسو وکتله د ټولو نه مخکې خو جي الله دې تا ته هدایت نصیب کړي، الله دې ته هدایت نصیب کړي. د هغې نه پس یو څو خبرې تا سره کوم که نه. تا چې د کم مذهب پرچار کړی دی او د هندو مذهب ته زما د مسلمانانو تور سره راوبللې که نه، نو لاولنۍ خبره تا ته دا کومه. په دغه مذهب کې هغوی د غوا میتیاز اسکي، د غوا میتیاز یې وکړي وسته وسکي. نو زه به ستا ومنمه چې ته د ټولو د خلکو د مخې د غوا میتیاز وسکي او غوا وکړي او هغه ګیلاس ډک کړي او هغه ته وسکي، زه به بیا ستا ومنمه. ځکه چې په دغې مذهب کې د غوا له ډېر غټ قدر او قیمت ورکړی دی. دویمه خبره ده هغوی د غوا د سوټو هم ډېر ځان پې تپي او پوره حساب کتابي، تاسو به ویډیوګانې ټولې کتلي، د غوا د سوټې هم هغوی ورسره ډېر محبت کوي. دویمه خبره ده ته دا سوټې راواله او دا ځان پې مکمل داسې ولاړه، زه به بیا ستا خبره ومنم چې بلکل او ته بلکل لکه په زړه کې دې ورسره څه یقت دی. او بله خبره ته دا کومې دا ټول کفر ستا راغونډ شي که نه، دا هندوان دې ورسره راغونډ شي، دا عیسایان دې ورسره راغونډ شي، دا یهودیان دې ورسره راغونډ شي، دا ټول کفر دې ورسره راغونډ شي او یو کلمه ویونکی صرف لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کوونکی نور د هیڅ نیک اعمال نه کوي، صرف یو کلمه ویونکی دی که نه، نو دا ټول کفر نه دی، د دین دا یو مسلمان بهتره دی. ښه ولې حدیث مبارکو کې راځي کله چې یو کلمه ویونکی جمدی یو کلمه ویونکی پس مخ د ځمکې لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر کبیره، نو جنابو دا ځمکه به قایموي. ښه ستا دا هندوان به مزید چرچې کوي ته چې د کم مذهب سیټ ته زور کوي، دا خو د مسلمان په سر باندې آباده ده. او ته وایې چې راشي دا خپلې خبرې اختیار کوي. او د هغوی چیف جسټس څه وایي؟ تا د انډیا د چیف جسټس خبرې اورېدلې دي؟ هغې څه وایي؟ د هندوانو خو مونږ په بهر ملک کې په یورپ سیډونو کې په شرمونو وشرمو. ولې وایي؟ دا وایي د غوا میتیاز اسکي وایي او په دې سوټو باندې وایي ځان تپي را تپي. چې د هغې ویډیو وینه وایي په شرمونو یې وشرمولو د انګریزانو ته، او ته د انګریز په ځای کې ناست یې که نه، او ته د مسلمانانو ته دا خبرې اترې کې. اوې قرآن کې الله جل شانه فرمایي ته چې د کومې دنیا ته دا مسلمانان رابلې که نه او د لږو شان پیسو چرچو ته دې باره کې قرآن څه وایي؟ قرآن کې الله جل شانه فرمایي وایي قیامت کې به دا ټول خلک دا کافران نه دي په دې دنیا کې چې څه دي او د دې سره نور هم سي دا د سرو زرو ډکه دا مخې ته پیش کې وسوي چې موږ د عذاب نه خلاص کا. نو الله وایي نه وی قبلهم. ښه ته دې دنیا ته خلک رابلي. او بله خبره ته دا کومې د الله بندې تا داسې مسلمانانو له دعوت ورکو داسې الله اکبر کبیره چې پښتانه ماشاءالله زه په دعوې سره دا خبره کوم، په دعوې سره په دوم په مخ د ځمکه باندې په دوم ملکونو کې په دعوې سره چونکې زه هم ګرځېدلی یم ماشاءالله. د افغانستان او د پاکستان چې کوم مسلمانان دي که نه، نو زه یم دوی چې څومره په دین اسلام باندې مین خلک دی داسې په پوره دنیا کې نشته. کم په دین اسلام چې مین خلک دی په دې پښتنو کې، او بیا افغانستان او پاکستان کې زیاتر پښتانه څه دي او بیا زیاتر پښتانه ماشاءالله دا په دین اسلام باندې مین خلک دی. او بله دا خبره ښه او خراب په هر ځای کې شته. ښه ته چې به د کم د خلکو په غېږ کې پرته په د یورپ کې په دغې ځای کې څومره ښه او بد خلک دی. زما د نبي محفل کې به منافقان ناسو. نو غرض مې دا دی جي د الله بندې د الله بندې الله دې درته بس هدایت نصیب کړي. نو زه به نور اسم نه وایم. خو تا چې دا کمې خبرې کړي که نه، آیا زه چې دا سجده رب ته لګوم تما د هغې نه راکاږي او د غوا میتیازو له مې موځي؟ زه چې الله الله کوم تما د هغې نه راکاږي او غوښانو سوټو له مې بوځي؟ زه چې الله الله کوم او لاس مې رب ته چت کړی، نو زه به د خپل لاس په جوړولو باندې یو ګټه او بت ته به سجده کوم زه د الله باندې؟ ته ما دې ته رابلي؟ د هغوی څه حیثیت دی؟ هغوی د یو بل نه تنګ دي، ته ما دې ته رابلي؟ د هغوی چې کله میله ختمه شي میله د هغوی بوتان ته وګوره ټول دې خوړونو ته ارتولي او ټولې نالو ته ارتولي. دا ته ما دغه بوت سیټ ته راکاږي. الله دې بس پوهه کنو
الله دې بس پوهېږه او بس اسم نشم ویلی جی مهرباني وکړئ دا ویډیو به دې ته رسوئ دې ته به دا ویډیو رسوئ ښه الحمدلله موږ ټول مسلمان په خپل دین اسلام کې ښه خوشحاله یو که هر څنګه حالت راځي الحمدلله موږ خوشحاله یو ښه او یو پېره تا ته بیا وایم د غوا امتیازې بس کې د خلکو د مخې به د غوا امتیازې څکې او بل دا سوټي موټي به ځان به په ځان پسې به راکاږي زه به بیا ستا ومنم چې او بالکل ستا په زړه په دې خوله باندې یوه خبره ده او کونی که نه نو بیا بس غټ بېګړاو پیدا کېږي مهرباني وکړئ دا ویډیو به ورته رسوئ مهرباني به کوئ